ابراهیم علیہ السلام چې په کوم کور کې پیدا شو هغه کور د بت پرستۍ نه ډکو، پلار یې بت پرستو. قرآن حکیم کې الله د پلار نوم ذکر کوي، اذ قال لأبیه آزرا، د پلار نوم یې آزر دی. او عام مورخین لیکي چې د پلار نوم یې طارق و په خې سره. نو څوک وایي چې دا آزر د ابراهیم علیه السلام پلار نه دی، دی ترو، او د پلار نوم یې آزر دی. لیکن زمونږ محققین علما مفسرین لیکي چې نه، د پلار نوم یې آزر هم دی، طارق هم دی، دا یو کس دی. خپل نوم یې طارق دی او آزر لقب دی. لکه اوس هم د یو سړي یو نومي، یو یې ځان له یو لقب ښودي، یو داسې وصفي نومي چې په هغې هم یادېږي. نو خلک یې دواړه نومونه اخلي. مولانا اشرف علي تانوي، اشرف علي رحمه الله دی نوم دی، تانوي د هغه یو صفت دی، نو په دواړو یادېږي. څوک وایي مولانا اشرف علي صاحب او څوک وایي تانوي صاحب رحمه الله. دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم خپل نوم طارق او آزر د لقب دی. آزر څه ته وایي؟ نو علما لیکي چې آزر بت پرست ته وایي، د بتانو عبادت به کو. بعض علما وایي چې آزر بتانو سره محبت کوونکي ته وایي، چې څوک بت سره مینه کوي. مجاهد زمونږ د تفسیر لوی امام دی رحمه الله، هغه وایي چې دا آزر د هغې بت نوم و چې د ځان له کور کې ساتلی او سجدې به ورته لګولې، هغه نوم د ده دی، ځان له هغه صفت هغه نوم مقرر کړی دی. بهر کیف چې سترګې وغړولې ابراهیم علیه السلام، نو کور یې د بت پرستۍ اډه وه. پلار بت پرست، مور بت پرسته، قوم ټول اندوان بت پرست، بادشاہ بت پرست، د بادشاہ وزیران چې څومره دي هغه ټول بت پرست دي. تر دې حده پورې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کوم حکومت دی د هغې سرکاري مذهب هم بت پرستي وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د مسلمانانو د ملکونو سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی. د چا سرکاری مذہب ہندو مت وی، د چا سرکاری مذہب هغه بت پرستی وی. نو د ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې چې کوم د سرکار مذہب و، د بادشاہ مذہب و او د قوم مذہب و، هغه هم ټوله بت پرستی و. خلکو به ځان له بوتان جوړول، په کورونو کې بوتان پراته، په سړکونو په چوکونو کې بوتان پراته، د بادشاہ دربار کی بوتان پراته، ټوله بت پرستی وا. ابراهیم علیہ السلام چې کله سترګې غړی او لږ غوندې لوی شو، الله قرآن حکیم کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ماشوموالي کې دله مونږ پوهه ورکړې وه. د ده دې ذهن کې مونږ د ماشوموالي نه د بت پرستۍ نفرت پیدا کړو. د الله د یووالي، د توحید او د وحدانیت سوچ او فکر دا دې ماشومو چې مونږ د په دې ذهن کې اچولې وه، دته مو دا خبره ښکاره کړې وه چې الله یو دی، شریک نه لري. وکنا به عالمین، الله فرمایي مونږ ته د پته وه، مونږ په دې پوه وو، یقینا د الله په دې علم دی چې د ده دا وجود، د ده دا ماده د دې خبرې قابله ده، په ده کې دا صفت شته چې د نه نبي جوړ شي او دې بیا خپل قوم ته د رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دعوت ورکي. اذ قال لأبيه وقومه، خپل پلار ته خپل قوم ته لومبي نصیحت چې ورکوي سوی ورته، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، دا د بوتانو د ډانچو د دې څیزونو عبادتونه کوئ، دا څه کوئ تاسو؟ نو چې سترګې کله غړی ډېر خوبصورت او ابراهیم علیه السلام مزیدار خشته
او ډیر زیات مینه ناک او محبتي و. نو داسې ماشوم چې هغه خشته وي او ډیر مینه ناکي محبتي وي، هغه سره قدرتي طور د خلکو مینه وي، د مور هم ډېر خوښ و، د پلار هم ډېر خوښ و. نو چې لږ غوندې لوی شو په خبرو اترو، لکه دا ماشوم چې کله بابا او بیبي شروع کړي او د هغې نه پس خبرې شروع کړي، دا ډوډۍ یخه ده، دا ګرمه ده، دا د جوارو خورم او د غنمو نه خورم، دا ماشوم کې چې دغه صلاحیت لږ پیدا شي چې دغې وخت ته ورسېد نو یو ځل د مور نه تپوس کوي، مورې ستا رب څوک دی؟ لاول ځان یادوي، مورې زما رب څوک دی؟ زما پروردګار څوک دی؟ مور ورته وایي زه. تا زه پالم که نه؟ بچې تا له پی زه در کوم، تا له جامې زه بدلوم، تا زه پاکوم، ستا رب ستا پالونکی ستا پروردګار زه یم. اوس که بل ماشوم و چپ پاو، خو که لومبي ورته مور ذهن ته دا خبره واچوله، عقل هم دا وایي زمونږ دا څښه عقل، دا ګنده عقل. وی مورې ستا پروردګار څوک دی؟ ستا پالونکی څوک دی؟ تا له ډوډۍ څوک راوړي؟ تا له جامه څوک درکوي؟ وی ستا پلار آزر. دا د هغې په ذهن کې پرته و یو نقشه، زما رب هغه دی، زما پروردګار ستا پلار دی. مورې زما د پلار رب څوک دی؟ د هغه پروردګار څوک دی؟ وی نمرود بادشاه زمونږ لوی رب دی، مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له تنخوا راکوي، مونږ له کورونه راکوي. مورې د نمرود رب څوک دی؟ نمرود خو به هم چا پیدا کړي که نه؟ هغه له به هم څوک ډوډۍ ورکوي، هغه له به هم چا شکل ورکړي؟ وی چپ بچې، بل خبره دې وکړه نو مخ دې وهم. دا څه وی؟ د نمرود د پاسه بل رب څه کم دی؟ وی نمرود خو زمونږ لوی رب دی، زمونږ لوی پالونکی دی. نه 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 مورې داسې نشي کېدی چې زما ته شوې، ستا زما پلار شو، زما د پلار نمرود شو، خو د هغه به هم څوک یي که نه؟ چپېړی نیغه کړه په دا مخ یې ووهو. نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخیست او بادشاه ته خبره ورسېدله، زمونږ سرمن به وباسي. نمرود د ځان د پاسه بل خدای کوم ځای مني، بل رب نه مني. چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو. فرعون به وي انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی رب زیمه. نمرود هم وایي ستاسو لوی رب زیم. چپ شو، پلار سره به کېناست، بابا دا مشوم دی، بچی دی. خو الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو، ماشوموالي کې مونږ سمج پویه ورکړې وه. بابا دا څه جوړی؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. دا څه کوئ؟ دا ډانچه بابا ته جوړی؟ دا څه شی دی؟ بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی او ته ورته سلوټونه کوې او ټیټ پاس ورته کېږي، دا تا جوړ کړی دی؟ او بچې ما جوړ کړی دی. اوهو افل لکما ولما تعبدون. توف به پې ناړې کې لاړې به ورته کړې، ستا او ستا په دا خدای دې لعنتي. تا په خپل لاس جوړ کړ او په خپل لاس دې وله پوزه جوړه کړه، په خپل لاس دې وله خوله جوړه کړه، په خپل لاس دې وله سترګې جوړې کړې، نو هغې ته سجدې کې افسوس دی. تا لم افسوس دی، ستا دې قوم لم افسوس دی. پلار به دې غټه سپېړه ویسته چې ګوره که نن نه پس زمونږ د خدای بېعزتي دې وکړه چې برابر دې کړو. دې به ناست و ورته، هغه سره به سولې و، هغه سره به چټک و، هغه سره به خپله آله وه، په هغې به ورو ورو لګیا و، هغه بوت به جوړه و. نو بوت خو ډېر په طریقه جوړېږي که نه؟ په پوز ګوره د یو انسان او د بل انسان چې فرق راولي، په دې پوزه راځي، په دې سترګو راځي، په دې غوږونو راځي. نو که لږ معمولي غوندې پوزه غټه شي یا غوږونه یې بل شان وي، نو بیا خو هغه فرق نه راځي که نه؟ بیا خو دې بل شی جوړېږي. د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دي او دغه پوزه ده او دوه سترګې دي او دغه غوږونه دي او دغه مخې دی، خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لږه غټه ده، د بله وړه ده، یو سترګې یو شان دي، د بل شان دي. نه هغې به یو نقشه جوړه کړې وه چې په دې نقشه بوت جوړو. دې به ناستو، نو چې کله به هغه سولي ټس ورکړو، د به یو سوک ورکړه. ابراهیم علیه السلام لاله کوټه دی، هغه سولي به غلط شولي او ډکره به جدا شوه. اوهو ټول کار دې خراب کړ. زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله، تاس وړقولم، لاس دې راله وړقه او پوزه یې خرابه شوه.
ما خو سترګې وله داسې رنګ ورکو چې مزېدارې سترګې جوړو ما خو لاس ترې راوړه رنګ غلط شو سترګه خو ړنده جوړه شوه دا سو شو په دې پوه و ابراهیم علیه السلام په دې پوه و چې بدبختو دا څه کوی په خپل لاس وله سترګې جوړوی د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوی غوږونه په خپل لاس جوړوی افسوس دا به تاله بیا زوی درکوي زامن ترې غواړی افسوس دا دی چې دا له به تاله بیا باران کوي دا یاد وساتئ دا صفتونه چې باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغشتل جون ورکول جون اغشتل عزت ورکول عزت اغشتل دا چا کار دی دا الله کار دی نو دغه رنګې هغې به دا سوچ کو بابا دا ته څه کوې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړی او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام ورته کې او دا یو بوت دی لري چې باران در باندې کوي بل بوت دی لپاره دی چې زامن در کوي بل بوت دی لپاره دی چې عزت در کوي بل دی لپاره دی چې تاله به ګورنري او وزارتونه در کوي اوهو دا خو تا په خپل لاس جوړ کړي دي پلار وایي چې زما دا بچې په کومه طریقه زه پوهېږم اصله بادشاه خبر نشي که بادشاه خبر شو نو زمونږ سرمن به وباسي ځکه چې پلار یې د بادشاه په ممبرانو کې لوی ممبر و د اسمبلی ممبر و نږدې سړی و بادشاه ته که بادشاه ته پته ولګېده ښه ته داسې بچې ساتې چې هغه د ما خدایي نه مني نو موږ سره به څه کوي نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام نو دا بچی په خپله بوته دا آزر ابراهیم علیه السلام بچی په خپله بوته بادشاه ته یې ودرو ښځې ته وایي ښځې ګورې که بادشاه خبر شو خو زموږ به سرمن به وباسي بادشاه پې خبره و اوس خپل بچی څوک په زور بادشاه له بوتلل دا اله بوځي چې ډېره په زړه کې یاره پیدا شي نمرود ته مخامخ کړو بادشاه سلامت دا ماشوم مې روستی دا څوک دی چې دا زموږ بچی دی دا مې روستی دی دا خو ډېر ښایسته ماشوم دی ښکلی بچی دی ویې صاحب د کې یو نقصان دی دې ستا خدایي نه مني او دې زموږ خدایانو پر ټوقې کوي نو صاحب دله مې راوسته هسې نه چې سبا بې ته مونږ رانیسې زموږ بچی دی د زړه مقطره د زړه ورسره دردېږي خو تا نه یېرېږو نو که ته دې وجنې او که روکې یې او که هر څه ورسره کوې نصیحت ورته کوې تا له مرستی دی چې سبا پې مونږ راونه نیسې بادشاه خو هوښیار و پوه و چې دا ماشوم دی که دې اوس مړ کړم نو خلک به څه او بل د ابراهیم خو زما د یارې ماله راوستلی دی پلار دا پلار خو زما د بادشاه نږدې سړی دی نو بیا به دې به م خپی چې بچی یې راله مړ کړ هغه پښتانه و یو پسد ښه ښکاري او بل پسه ښه ښکاري نو پنه خوراک دی که خوراک زه خو یو په خوراک ښه ښکاري نه خوراک څه ته وایي چې صدقې نو خوراک دا متل غلط دی بشیر جانه چې ته وږې او زه راته یم چې ډوډۍ وخوره او ته وایې زه نه خورم نو ته په دې ښه نه ښکارې وایې رادې خوا که پرلت دې راته وکړه نو د هغه دا مطلب و چې زه به دته ست وکړم بادشاه نه به ځان بچ کړم بادشاه خو هوښیار وي بادشاه خو هم په قمقلتوب نه کېږي ورته وایي نه خیر داسې کار بچی دې نه پوهېږي او ته داسې کار وکړه دې بوځه کور ته نصیحت ورته کوه ټیک به شي صاحب بس نه چې زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي خیر ماشوم دې بچی دې ټیک به شي ورو ورو به دې بله دې کله غوندې ټیک به شي ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې ورته ښه ډاډه شو پلار یې راځي او بوتانو باندې سار وختي مور یم راځي او دیم راځي او کپړه پې مږي چې دا چمک ووایي او مزېدار شي او پاک یې کړي خو چې دې ته اخوا شي نو دې لاړ شي او ډنډه خټې راوالي په دا سر ورته واچي دا چا دا زمونږ خدای پاک ګنده کړی دی ای مورې چې دا خدای دی نو څوک د چا پلار به راشي او خدای به څوک ګنده کړي دا څه کوې مورې دا څنګه خدای دی تا له څنګه دی ښکلی شکل درکړی چې دا خپل شکل د چا نه نشي بچ کولی هغې به راګیر کو بیا نو پلار یو ځل ورته وایي بچې راشه چې لږ غوندې داسې کار وکړه دا بوتان به د جوړولو او خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوځه دا خو یو څه خرڅ کړه په دومره پیسو وی بابا راکړه ډېره ښه خبره ده خوشحاله شو چې ځکه خیري بچي کې خو زمونږ له غوندې هغه پیدا شو راکړه هغه یې وله ښه مزېدار په مایلوچو کې ونغوښته په کپړو کې ونغوښته او ده راواغېش په اوږه یې کړه د پلار په مخ کې
نو چې پوګیا کو د کور نه اوته ځمکې لی راوباله اوس به دې رانه څوک خلاصوي تا دا پوګه ګرځوم زه لیونیم چې تا پوګه ګرځو تا غوندې ګنده او پړې جیب نه راوست په دغه پکې ورته واچوه او اوږې پورې پړې ونیو او راښکه بیا بازار کې چغې ایستله لا ګورې ورکوټې بچې دی نابالغه اواز کوي ای خلکه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسوي او ضرر رسوي هیڅ فایده درته نه رسوي او ضرر درسوي څوک به یې واخلي خلکو به رامنډه کړي اوهو خدای په ځمکه راکاږي زر به یې راوچت کو سینې پورې به ونیو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي خو چا ډب ورکولی نه شي ځکه چې د آزر زوی دی د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی پلار له به یې هغه بوت راویسته راوست دا خو مونږ ستا هغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې له راوبره یو خامخا به ته یو شی جدا کېږي که چا نه به لاس ماته کله به بلې بوګک هغه نه به خپه ماتوه چا نه پوزه به ماتوه د پسې به منډه تړلې وای ځکه بوت جوړول دا ډېره زیاته خواري غواړي یو ځل راغې پلار ته نصیحت کوه مور ته نصیحت کوه قوم ته راغې او قوم هم داسې و چې بعضو پکې به د ستور عبادت کوه بعضې به د سپومې عبادت کوه بعضو به د انور عبادت کوه قرآن حکیم کې الله فرمایي نو قوم ته یو ډلې ته لاړ ورغی تاسو د څه عبادت کوئ دوی مونږ دا هغه مخامخ ستوري سپومې وګوره هغه سپومې ته څومره خشته او مزیداره ډوله ده ټولې دنیا دې رڼا ورکړې ده د هغې عبادت کوي غلې کېناست هذا ربي ښه دا به زمونږ خدای شي خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو هغه خدای لا احب الآفلین هغه خدای مې نه دی خوښ چې هغه یو وخت رڼا ورکوي او بل وخت نه ورکوي بل قوم لا ورغې تاسو رس عبادت کوئ هغې خشته خشته ښکلې ښکلې ستور څنګه چمکاویږي د اسمان پې خشته ښکاري دا به زمونږ خدای وي دې هغه کې وایي دا چېته خدای کېدی شي نو چې رڼا ورځ سبا رانږدې شو او هغه ستوري پرېوتل څه شو ستاسو هغه خدایان غیب نه هغه خدایان مې نه دي په کار چې غیبي دي بل قوم له ورغې تاسو رس عبادت کوئ وایي مونږ د ستوري عبادت کوو د انور عبادت کوو هذا اکبر دا پکې ډېر لوی دی دا خو ټوله دنیا کې رڼا ورکوي غږ یې نه کو غلی ناست و چې کله ماښام شو د انور پرېوته وایي انی لا احب الآفلین هغه خدای چې هغه غیبیږي او د هغه نه پس تیاره راغلي هغه خدای مې نه دی په کار دا به هغې ته نصیحتونه کوي د هغې بوت عبادت کوي چې هغه نظر هم نه لګي دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه اوري هم نه دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه خبرې هم نشي کولی دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه ګرځېدي هم نشي په خپلو لاسونه جوړوي ناشنا خلک یې قوم به ورته وایي چې ګوره سم شه ګنې زمونږ دا بوت به دې خراب کړي او دا به درته ضرر ورسوي او دا به دې لیوني کړي او پلار ورته وایي چې ګوره سم چې زمونږ د خدایانو نه او ګنې دې وطن نه دې شړم او سنګسارو هم دی خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی خپل قوم ته خپل نصیحت کوي خپل پلار ته نصیحت کوي خپلې مور ته نصیحت کوي او پلار ته مو چې بابا اوس تا له خدای پوهه نه ده راکړې نو زه څه وکړم زه د الله په دربار کې به در سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوه کړي قوم یې ته میلې له اختر میله به یې لګېدله او هغې ته به بادشام ته او عام خلک به هغې میلې ته وتل ده پسې هم ډله راله وي چې ابراهیمه ته موږ سره میلې ته لاړ شو یاره وي زما طبیعت ټیک نه دی او واقعي چې دا ټول قوم یې په دې کفر او په دې ګمراهۍ لیده نو سړی خفی طبیعت مې ټیک نه دی نو د هغې به دا قاعده وه چې د هغوی لوی مندر و که نه لوی عبادت خانه لکه زمونږ لوی جومات دی مثلا نو په هغې کې به دا بوتان ولاړو او یو غټ بوت و د دوی د ټول سلطنت غټ بوت په دې مینځ کې دی او دا نور واړه خدایان بوتان د ګیر چاپېره دي باطل نو دوی به دا چلو که چې دا خوراکونه به یې راوړل دا میوې او دا به په میزونو باندې او په هغه ځمکو په هغه درو باندې کېښودې او ور به یې جرنده کو د سیل مې ښځې نر او ماشومان ټول به لړل هغه میلې ده نو بیا چې به د هغه میلې نه اوزګار شو واپس به رالل نو هغه خوراکونه به یې خوړل نو ده ته وایي چې زه چې زه میلې لاوي زما طبیعت ټیک نه دی دې ټول لاړل چې دوی لاړل نو ابراهیم علیه السلام د برګې په اوږه
راغی جلندې یې ډک ورکړه ماته یې کړه او په ورننوت چې ورننوت خوراکونه ورته مخې ته دي غټو غټو بوتانو ته دي وړو ته پراته دي ما لکم لا تاکلو خبیث بچو نیغ نیغ ورته ګوره خورئ نه هسې ورته سترګې اړوئ راړوئ خوراک درته پروت دی ګوتې وله نه وروړئ بس شروع یې پرې وکړه بس یو په یو تبر په دا سټ واخه او بل په بل طرف واخه او بل په بل طرف واخه ټولې ټوټې ټوټې کړه چې څومره خدایان ټول یې مات کړ او د هغې هغه ډکرې یې په هغه غرو مرو کې په هغه څیزونو میزونو کې وغورځولې او دا مشر چې دی هوښیار دا مشر ته یې غږ ونه کړ تبرګي یې راواخېسته او د هغه مشر کاکا په اوږه کې یې ویزان هغه ته یې ویزان او لاړه واپس یې جرنده لګوله کور ته لاړه چې هغې د اختر د مېلې نه وزګار شو په خوراک را خوشې شو راغله دروازه یې کوله وکړه چې ګورې غوښه زیات په استروجو کې د دې بوتان وډوکي پراته دي قرآن حکیم کې الله فرمایي که مچ د دې په سر کېږي د خدای د دې بوتا بوت په سر مچ نو هغه مچ هم د ځان نه نشي شړلی که نو چې یو شی مچ د ځان نه نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي ټول ورته رام رام کوي ته چې راغله ډېر خفه شو چې زمونږ خدایان دي دا خو چا د دې غټه بېعزتي کړې ده چا والي دي چا مات کړي دي ډکرې کړي دي یو بل نه تپوس کړي دا چا کړي دي من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي زمونږ خدایانو سره زمونږ خدایان چا والي وی یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یو هلک دی چې زمونږ د دې خدایانو کله کله نومونه علي په بدو او ابراهیم نوم یې ممکن ده چې دا بده کړي ویری ولی ټول چې کوم د دوی پادریان دي او مشران هغه دغه ورته وایي پنډتان ورته وایي چې کوم مشران هندوان دي دا ټول یې راجمع کړل او صاحبه ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده دا تا وهلي دي ابراهیم علیه السلام به درته وایي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون صاحبه چې ټوپک چا سره خو دغه کوي تبرګي چا سره په اوږه کې دی که تبر ما سره خو ما به والي تبرګي دغه مشر بابا ته په اوږه کې ویزان دی او تپوس به نه کوې هغه مشر بابا نه تپوس وکړې چې کوم لوی خدای دی ستاسو ځکه تبرګي د هغه په اوږه دی ممکن ده غوسه ورغلي وله قار شوي دې کشرانو به یې څه نافرماني کړي خبره به یې نه اورېدلې بس غوسه وله ورغلې ده راپاهې ټولې والي دي ولې استاد خپل شاګردان نه ډبوي ممکن ده غوسه به ورغلي فاسألوهم ان كانوا ينطقون یو کار وکړې ځه که په دې یقین نه راځي نو چې دا کوم ډلې وړې پراته دوی نه تپوس وکړې چې چا والې یې دوی به راته حال ووایي که نه بس هغې یو بل ته وکتل او په زړه کې یو شی زمونږ نه غټ ناپویه بل نشته ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو دا زمونږ خبره اوري څه دوی خو رښتیا خبرې نشي کولی او مشر بابا خو د ځای نه نشي لقېدی نو غزار به څنګه وکړي بس دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خدای ظالمان زه خو دغه نصیحت درته کوم چې د هغې خدایانو عبادت کوئ چې هغه نه غزار کولی شي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې د هغې الله عبادت وکړئ د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې ښکلو صفتونو کې هېڅوک ځان نه شریک نه مني خبرې هم کولی شي اورېدل هم کولی شي طاقت هم لرلی شي قدرت هم لرلی شي د ټولو کائناتو رب دی بس د مټې کلک ونیو بادشاه دی بادشاه سلامت د خو بس زمونږ نه نه وړي صاحب د سره مونږ څوک هغه زمونږ په عبادت خانه کې چې څومره هغه خدایانو بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړي دي بس هغه وایي دله داسې سزا په کار ده سوچ پرې وکړئ چې دله څه سزا ورکوي صاحب په اور سوځول غواړو په جیل کار نه کېږي او په والو کار نه کېږي او که داسې مړ کړو نو په دې امکان سم په اور یې سوځو مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي بادشاه ورته ویل ته داسې کار کې بس زه صحیح خبره کوم درته د هغه ته د هغه خپل نصیحت شروع کړ د وخت اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم دی لوی شوی هم دی بالغ شوی هم دی بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوي د هغه ذات
ژوند او مرګ شته. الذي يحيي ويميت جم دی کولم کوي او مړ کولم کوي. نمرود ورته دا کار خو زه کولی شم، زم خدای ژوند زه ورکوم مرګم زه ورکوم. وی ته نشې کولی؟ وی کولی شم. هلکه ورشه چې کوم سړی پانسي ګاټ کې پروت دی هغه راولې. دا سړی مړ دی بس خالي، ځکه چې اوس لږ ساعت پزه د پانسي ده دې ما پرېښوده دا ژوند شو دا موله ژوند ورکړه. او بل یو غریب یې راونیو چې هغه هېڅ قسمه بېګناه و، هغه ته یې جلات ته وې د باندې حکم وکړه ډز وله ورکړه سر یې قلم کړ. وی دا مې مرګ دی، دا یو مې مړ کړ دا بل مې جم دی. ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوه چې دا خو ډېر بېوقوف بچی دی، فرقه مقل ځکه ژوند خو دې ته نه و، ژوند خو دې ته و چې دا کم نه سر و دا جم دی که خو مخکې نه الله جم دی ساتلی دی. بس هغه په لنډه ابراهیم علیه السلام ورته راغی، وی ښه یو کار وکړه که نه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو. وی زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېجوي، د تېره دې بل طرف نه راخېجوي. اوس به یې پته وګورئ قرآن کې الله فرمایي فبهت الذي کفر. بس هغه حیران چې واقعي دې سره زه څه وکړم، ځکه بله خبره یې ښه چې خلکو له سترګو کې خټې واچولې، ځکه ژوند او مرګ خو دې ته نه و چې دا ده څه وکړل. بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نور اړوي رانه، او بس د ده اوس وجل پکار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول پکار دی. وی جیل کې واچوي اور بل کې، او داسې اور بل کې چې زما د رعیت او د سلطنت چې کوم ماشوم دی خو چې د راوړو قابل وي د پند د وړو، او که بوډا دی او که ښځه د هر یو سړی دی ځنګل ته لاړ شي او ګېډۍ خشاک ترې راوړي. ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې ده، دې به ټول سوځو په شریکه. یو میاشت یې خشاک راوچلو، یو میاشت، او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع کړ او بیا ورته تیلې ورته کړ. نو چې کله د هغې غرغنډې دومره حد ته ورسېدې چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شوتلې، چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او را پرېوته به، دومره غرغنډې یې وکړو. د ځان یو محل جوړ کړی د بره نه ورته ناست و چې تماشه به یې زه کوم. نو دې یې راوسته و یو ځای ورکېږدو. هغه نوکران ورته وایي صاحب غورځئ به څوک، خو دومره لرې اور دی تاو دی چې مونږ نه شو ورنږدې کېدی. نو چې دې ورغورځو خو مونږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو، نو دې خو مونږ نه شو ورغورځولی. نو شیطان د انسان په شکل کې راځي. نو هغه وله یو باڼي چغ جوړ کړ، چل یې ورته وښو چې داسې یو ټال جوړ کړې، یو باڼي چغ ټال، او دې په هغې کېنوې او ټال له دیکه ورکړې. خو چې ټال له دیکه ورکړې او ټال د اور دې خواله دې منځ ته ورورسېږي نو پړې ورته کټ کړې به پکې ورغورځي. دا چل یې ورته وښو. نو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو نو ټال له زور ورکوي نو ټال نه خوځي. فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا در نه ونه لقوي. دې ټال لقوي ګوتې دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ده. ټال له زور وکړي ټال نه لقوي، دې وله بیا راغی شیطان. هغه ته خو پته وه چې د فرشتې دا ټال فرشتو نیولې، هغې یې نه پرېږدي. وایي داسې کار وکړئ چې سرتور سر ښځې راولئ، چې سرتور سر یې وي ښځې هغه راولئ او دلته لږه ګډا غوندې شروع کړئ. بس ته ګوره چې بیا ټال لقي او که نه لقي. ښځې راوستې پېغلې جینه کې سرونه یې سرتور کړل، د رحمت فرشتې لاړې ووتې چې ټال یې دیکه ورکړه ټال ولقئ. دا یاد ساتئ. ګوره زمونږ د علاقې او زمونږ په وطن کې ښځو ګوره ډېره بیا بې حیایي شروع کړې ده. نری جامې، نری لباس، سرتور دوپټه نری، په کور کې هم په بازار کې هم په لاره هم په دوکانونو کې هم دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. د رحمت فرشتې هغه ځای ته نه ځي، د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي، د رحم نه راځي. ابراهیم علیه السلام چې ټال له جوټه ورکړه د اور میاشت یې ورغورځوه. خو چې کله ډېرې اور ته ځي که نه نو فوراً حضرت جبریل علیه السلام وله راغی، زه دله راغلی الله له لاړ. یا الله ستا هغه بنده چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچه ستا نوم دقه یو بنده دي، بل څوک نشته. الله اور ته غورځېږي او د اور مرګ خو ډېر خطرناک دی. الله دا خو به سوځېږي، یا الله دا خو بچ کړي. الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ، که څه امداد ورسره کولی شئ وکړئ ورسره، خو د هغه نه تپوس وکړئ، د هغه بې تپوسه نه. جبریل علیه السلام راغی، ما ته ووایه ما له الله دومره طاقت را کړی چې دا غرونه به اوس راوالم، د دې خلکو به دا سرونه به یې کېږدم او دا اور به م مړ کړم. هله شا به څه وکړم؟ حکم کوه. الله تعالی را لېږلي. وایي تا نه سوال نه کوم، د یو الله نه به سوال، یو الله مې شته که وی ښه الله نه سوال وکړه نه که نه وي د هغه ما حال الله ته معلوم دی.
زه خو د هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایلي او زما په حالت هر وخت خبردار دی خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم د الله میکائیل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی که ستا خوښه وي نو به زه باد راولم او دا اور به اوچت کړم او د دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به یې وردن نه کړم او وبه یې سوځو او د اختیار هم الله راکړی د سپوږمۍ راولم باران به پې وکړم او مکمل لا اور به مړ شي وی ګوره مه کوه ما ته ووایه وی ستا نه خو سوال نه وی ښه الله ته ووایه که نه وی نه الله اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی که د الله نه ولې سوال کولی الله معنی نیسي یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي الله ته هغوی په جواب یا الله موږ نه خو نه غواړو امداد الله ته راته حکم وکړه که نه پروردګاره ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم وی نه بس که هغه وایي خو ډېره ښه ده که هغه نه وایي زه څه نه زه غږ نه کوم او چې څنګه اور ته ورلړه که رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره ولې په ابراهیم علیه السلام مکمل یخ شه هسې نه تکلیف ورته ونه رسېد او یخ هم داسې یخ نه هسې نه که یخ شي او لکه د دې یخو ملکونو غوندې یخني پرې رانولې د یخنۍ راته خراب نه کې سلاما معتدل چې نه به ډېر یخ نه به ډېر ګرم چې ور ویې غورځو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامې هم تیستې وې بیا چې څنګه اور ته ور وغورځېده بس فورا په اور کې فرشتې ورته راغلې حضرت جبریل علیه السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت نه هغه د ریخمو کمیس یې ورته ور واغوست د ریخمو او دې ښه مزېدار خشته ښکلې په هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېناست بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړه او یو تفسیر کې دا هم لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون کړه چې الله کوي نو الله کولی شي که الله طاقت دی هغه ځای نه ورته نمرود ګوري خدایه دا څه وشو نمرود په زړه کې وایي دا څه کېږي د هغه لور ده دا هم یو مفسر لیکلي دي هغه ولې د هغه ځای نه اواز ورکوي او ابراهیمه څه چل دی دا چا در سره وکړل وي دا هغه ذات را سره وکړل کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی هغه ذات چې هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري دا په ما هغه ذات پولې ګلزار کړه وی دا ذات په ما سره هم امداد وکړي بلکل وی که ته دغه ذات یو منې تا سره به م امداد کوي نو مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ابراهیم خلیل الله د دې خبرې کوي کوم چې الله یو دی شریک نه لري او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی د الله پیغمبر وی راټوپ کو هغې بیا اور ته هم دنګلي د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولې هم ده ماشومه بچی ده اور غرغنډې وی 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 داسې اور دی چې هر چا پکې ساه اخیستې ده او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته فزاري حیوانات څه دي دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بنده دی په اور سوځي خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی دی هغه دا سور سرک دی سور سرک کربوړی نه دی دا چرمخکۍ نه ده ګورې ښه دا زمونږ په دیوالونو کې چرمخکۍ ګرځي دا نه ده هغه دا سور سر والا د چرمخکۍ په شکل دا چپکلي ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي خو هغه دا دا نه ده هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي هغه دا مونږ ورته سور سر وایو په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې تړلې وایي د چرمخکۍ نه لږ غوندې ډبل دی او سور سرک ورته وایي بلکل نو کربوړی متغالبا وایي نو هغه سور سر لري دې به ته د به څه چل کوو د به پوکي واله خدای ته وګوره نو ته اور ته نږدې کېدې هم نه چې نو پوکې ستا څه فایده رسوي لورې به ولاړو اوف به یې کوو چې دا اور ورپسې ګرم کړو لرې نبي علیه السلام فرمایي چې دغه سور سر والا وینئ نو په لومبي غوزار به یې وجنئ او کوم انسان چې په لومبي غوزار مړ که د هغه دومره ثواب که چا په دویم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب که چا په دریم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب دا به وجنئ دغه سور سر والا د پکې خپل وس کړی دی هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکارې وي خوارې پیشو وي لا به دې نوکارې وي رب العالمین پې هغه اور ګوډې ګلزار کړ
الله د اور نه راوویست. خو چې د اور نه راووته نمرود خو پوه شو چې اوس خو سره د اسم نشم کولی. پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی. خو که د پیغمبري منمه خو زما دا خدایي او زما د هر څه ختمېږي. او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی. که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلومېږي. بس هوښیار بادشاه ورته ویې دا مهرباني وکړه چې زما د وطن نه هجرت وکړه، زما وطن پرېږده. ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده، د بابل ښار کې پیدا و. عراق کې اهل فدان د علاقې خلک وو، د قوم لکه زمونږ پښتانه یوسفزی او محمدزی دا قومونه دي. بعض د هغه ځای نه وتې زما وطن پرېږده. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. نمرود بادشاه ورته وی چې ځه زما دا وطن خوښ کو چې کم خوازې نو ځه زه د خپل وطن کې نه پرېږدم. حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده. نو د خپل ترې لور سارا رضی الله تعالی عنها او یو ورواره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی، دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو. دوی خو راووتل، خو دا یاد وساتئ چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګورئ. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم. څنګه دی وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، غالبا دغه آیات دی. نبی علیہ السلام متعلق الله قرآن کې فرمایي ترسو چې ته په دې مکه کې موجودې دي له عذاب نه ورکو، چې ته په کم قوم کې عذاب به له نه راځي. پیغمبر چې کم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي، چې پیغمبر ته وځي بیا په عذاب راځي. د پیغمبر وجود د هغه قوم دپاره ډېر لوی رحمت دی. لوط علیہ السلام چې ترسو قوم کې عذاب نه راته، چې کله الله د عذاب اراده وکړه وی ته دې بار وځه. نوح علیہ السلام چې ترسو قوم کې عذاب نه راته، چې د عذاب اراده وکړه وی ته کشتۍ ته وخېجه، دوی پیښه او بیا زه پوه شه. نو ترسو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت ته پیغمبر په هغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او د هغه قوم د ابراهیم علیه السلام د برکت نه د عذاب نه بچو، او چې ابراهیم علیه السلام ته ووت عذاب پرې راغی. نو دوه څیزونه دي، یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب به نه راځي، او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخښنه غواړي استغفار کوي نو دوی باندې عذاب نه راځي. وهم یستغفرون. چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي، یا زما په دې قوم، یا زما په دې کور، یا زما په دې بچو، بس استغفار له دې زور ورکړي. ځکه دې زمانه کې پیغمبر شته دی نه، استغفر الله دې څومره زیات دی نو هغه مره دی وایي د الله عذاب به نه راځي، الله قهر به نه راځي. دوه وجې دي. الله قرآن کې فرمایي ابراهیم علیه السلام چې ووت نمرود ډېر زیات غصه شو او خلک یې سیبه ویرول نورم چې دا خو د خلکو د ابراهیم علیه السلام دا معجزه ولیده، دا مسلمانان نشي. نو خلک یې ویرول چې د ما نه زورور څوک نشته، او قتل و قتال یې شروع کړو چې څوک به لږ مخالف وجبه. تر دې حده پورې یو ځل راووته وی په دې ځمکه دا خلک یې راغونډ کړل، په دې مخ د ځمکه زما نه زورور خدای څوک شته؟ خلک ورته وی نه. وی ابراهیم خو وی علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی. ومیشله که نه؟ او یو غشي لیندې راواغېستل وي د ابراهیم هغه خدای ولم، العیاذ بالله. دا سرزوري ده که نه؟ هغه ولم، العیاذ بالله. غشي واغېسته او بر اسمان ته وویشته. چې ویویشته نو الله پاک دله یو دې خطا کو، هغه شی ولا الله په وینه رنګ که او واپس یې ولا راولېږه. الله خو هر ځای کولی شي چې واپس غش راغی په وینه رنګ دی. ودې لیدل د ابراهیم هغه خدای چې جنګ مې ورسره وکړه هغه مې هم دغه دی ځای ته ورسو. عیاذا بالله. څومره ستغه او سپکه او د بېادبۍ الفاظ د کفر خبره. دا زه ما نه طاقتمن څوک شته؟ الله یې ودرېږه چې ستا ته د خپل طاقت وښیم. د الله د یو رکوټي لښکر مقابله څوک نشي کولی. د ابرهه لښکر د توتکړو په ذریعه رب العالمین نیست و نابود کړ.
اللہ ذوالجلال دا دین امرود دے پوز تماشے وردن نکا مورخین لکی تاریخ دانان چے اگا ماشے موی پخ پا گوڑو ماشے وردن نشو دے تندی تے سپیمو دے سر تیرہ رسید سمرا چے اگا مزل کولے شدن نا پا دے سپیمو کے دے سر تیرہ رسید ڈاکٹران دا دنیا علاجو نا کئی نجوڑے گی طبیبان علاجو نا کئی نجوڑے گی اخیری علاجی و تدو خو چیرہ بس یو کس زانتا کینوا چی تالا دے دے لٹسار در کینو بس ٹکے گے بگئی ٹکے گے نو زانتے او نوکر کے خود او سپلے والا ورک چپڑا اغا بولا دے تندیل دے سر لا غزارون ورکول نو دماشی اغا حرکت بنو لگ بے وجود پا قلارو او چی کل بیتے اغا دا سپلے غزار بند شنو بیا بے چغی کلسر میں خوگی گے و بنگار دے تباشو اغا ماشی سلویخت روز پا دغی عذاب کے مبتلو نے خوبو نے ڈوڑیوا او چغی والے پا سلویختم روز رب العالمین مردار کر یہ دا خدای مقابلہ کئی دا اللہ مقابلہ سو کولی شرون ہاں خرمستی خمون خلق کو زان پس اخپی براکاگو پیغمبر پس بم کنزل کئی خلق خدای پس بم کئی پرشتو پس بم کئی سوک دا قبر عذاب بنمانی سوک با یو کئی سوک بل لیکن کلچ دا رب العالمین معمولی غند عذاب پر آگی لک دا خیٹ دستون پر آل قسم در دی خلقو دا چغی با تبیاو آورے چغی با بیاو آورے ناغا نمرود رب العالمین تباہ کا حلاکے کو ابراہیم علیہ السلام تلاب خما تاسو تپاول کی ویدو چی پا پیغمبر گور امتحانات رازی ہر پیغمبر باندے پا دنیا کے لوے لوے مضبوط امتحانات رازی درے والا روان دی دا ترلوری دا لوت علیہ السلام دے او دا ترلور باندے نکام تللی دا غی بی بیم دا پینزو او یا کالو عمرو چی دا عراق نے ہجرتو کو دا پینزو او یا کالو پلارا باندے بورے وطل یو بادشاہ دا مصر تا کم خوازی دا اللہ پا حکم شام تا روان دی کم دے کہ بیت المقدس تے اس حل تا روان دی اللہ حکم دے حل تزا لارا کی مصر خار را گئی دا مصر پا خار کے یو ظالم بادشاہ دے دا اغب بیل دا ظلم طریقہ دا اغب پا دے لارو کی دا خپل پولیس والا و سپایان و کاردار خوارکلو وی که چا سرم خشتخ پل خزی نو اصلی جیل کے چوے و خزی مال راول دا غی ظالم دا ظلم او تپوست کوئے کدا دا خزی دا میڑا والا وجنے او که خزی نی خوری وی نو بیا وجنے ما خوری دا خو چالا بے پنکا ورکی سوک بے ساتی کنا نو بس ما سروی دا خزی دا خوری کنا او دی شرے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ مصر تراغ خبر شو چھ دا اس غلطی وشوا حالانکہ بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ دیر زیادہ خوبصورت خزو پر طول علاقہ کے پد عرب کے پد دور کے دا بی بی سارے نا خوبصورت بی بی بلنا خلقو ایسا غلطی دے اکڑا پد اللہ را لے ولے وی دا مصر دا بادشاہ دے او دا بادشاہ خو ډیر ظالم او جابر دی دا خو بادشاہ خو در نه دا خزه اخلی او یوازې دا خزه غشتل نه دغه خزه چې اخلی خو خاوند وجنی بیا تا به ملک او خزه هم در نه واخلی یا الله وسوکم خزه ته ودا سکار دی یو خبره بکو دا الله نه به یو سوال کو دعا بکو الله ته بزاری کو یو خدا شوا او بلدادی چې دی بادشاہ ته تور مخامخ شي نو تبا دا مهربانی کې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستانه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم ما ته دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان خزه د مسلمان سړي خوري نو ما ته مسلمانان یو په د مسلمانې رور او خور یو ما ته نو که چرته دا بادشاہ در نه تپوسو کې دا ابراهیم ستا سده نو تو وا چې دا زما رور دی ور درو خبر هم نه ده ټیک ته د خاوند دی په نسب اعتبار دا زوجیت او نسب کې خو موت دی یو بن لري او ته خدای د خاوند دی حقیقتا خو چې لري نسب ته ګوره او یا د مسلمانې حالت ته ګوره نو مسلمانان ټول په من کې رونه خوین دي دا لالا ولا چې دروغ کې را نشو هم دغه حدیث کې تصریح ده ویته چې دا مې رور دی نو باقی ول الله نه سوال کوو کته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګوره دا ظالم دی دا خاوند وجنی دی جیل کې واچو سړي دا مې خور ده
دینی خور دن دے ابو تو جیل کے واچو او حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ډیره خوبصورت خشته ښځه ده اجمل نساء العرب په عربو ښځو کې دینه بهترینه خشته بله څوک نه وه دی بوتله بادشاه له د بادشاه نوم سنان و سنان او دا سامیو د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وی دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون او د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون وی نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کوم فرعون او د هغه نوم سنان او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها ورو رسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا د دې خو نظر بند دی جیل کې پروت دی و هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت وي او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه زه الله بچ کړم بیا به نو د پړه کې یو وهم به لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ما ته رښتیا نه وایي نو پرې چې دا منظر په دې خپلو سترګو وویني حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه څنګه ما ته راغی بدبخته بادشاه و کله ما ته لاس را نږدې کاو ما وی یا الله زه خو ستا باندې دم ایمان دی او ستا د پیغمبر بیبي ما الله دا خو زما غټه بېعزتي ده دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګاره پرون دې اور کې بچ کړی دی د هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین نو یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړی خو چې دا دعا مې څنګه وکړله د ما ته لاس راوړه پروردګار په دې لاسونو په دې خپو شال کړه پرېوت خو چې پوه شو پرېوت نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه ده نیک بنیادم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ما معاف کړه بس ما ونه پېژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف کړه جي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کې اسم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتوم او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر څنګه خدا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دیم په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه ورته عفو کوم ته م ورته عفو کو ته بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی و لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېده چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړه یا الله یې پروردګاره ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مه چې اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته د ما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې موږ صرف 3 مسلمانان یو الله زما حفاظت وکړي بیا چې د قص کو بیا پرېوته په لاسونو خپو بیا فالجو پرېوت لاس شل شو خپې شلې بیا ورته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي وشوه بس بیا به نه کوم دې دله مې معاف کا آینده له مې توبه ما ونه پېژندې ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه بیبي معاف مې کا بیا د پیغمبر بیبي ده بلکل دې معاف کوم غلطۍ د پاسه دې معاف کوم زما معاف کړې پروردګاره که زما په ګناه دې نیولي ته معاف کو الله زه معاف کوم بیا ټیک شو بیا په هغه وسوسه او هغه خواهش ګند یې په دې ذهن کې پروت و دا مونږ خلک ته بار بار توبې وباسو که نه هغه شیطان او هغه نفس او هغه خواهش بیا په دې زړه کې پروت بیا هغه خواهش او ګند یې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو بیا ورپسې ور روان شو هغې بیا د الله نه سوال وکړو دی بیا په دې لاس وخوشل شو په ځمکه دې دل دغه مضبوط درځې وخوړه دیوال له سر لار یو ډقې وکړو بس وی بیبي دا مې درېیم ځل دی بیا به دنه دعا نه کوم بس په دې خپو درته لاسونه ږدم د خدای دپاره اخوا که پلیت لاس چې زما خپله راونړې ته خو د پیغمبر بیبي یم اسخا لاس ماله راوړی ما معافي غواړم لاس مې کار نه کوي رپي خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره ما معاف کړه ته معاف کا پاسې جوړ شو ته جوړ شو بس بیبي ته څه وکړې زه معافي غواړم سر یې ښکته کړ تا ته نیغ نیغ ګورم هم زه پرې شوم ته څه وکړې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما
ابراهیم څوک دی؟ ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی، د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی. او موږ سره داسې واقعات شو، داسې وشو، داسې ټوله قصه یې ورته وکړه. او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو، الله د اور نه بچ کړ، اول نه آخره پورې قصه یې ورته وکړه. د پیغمبر بیبي منو، بس خدای لپاره ما پرېږده، ویل نه نه پرېښودل خو دې خود دي، بلکل دې پرېږدم، خو زه ستا نه متاثر شوم، ته ډېره نیکه ښځې، ته ډېره ولیې، ډېره پرهېزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله د باندې ډېر زیات مهربانه دی. بیبي تاسو خو د ما نسب خپلو ښتی، ځکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې سامی النسل و، تاسو خو د ما نسبن خپلو ښتی. خاوند دې کم ځای دی؟ خاوندجي تا جیل کې اچولی دی. فوراً یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی، دیم پرېښوده او خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت دپاره ورته وقف کړه. دا زما لور دا ځان سره واله، بخاري کې حدیث دی، دا ځان سره واله او دا د خدمت دپاره ما تعالی درکړه، ستا خدمت به کوي، ستا د خاوند خدمت به کوي. نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و. اب پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی، ټول واقعات دی واورېدل، د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولېدل. خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام لراله، ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او ما له خو یې خدمت له دا جینۍ راکړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي، او زما په دې بادشاهۍ کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی، څوم په کار د خزانې نه تاسو له در کوم، ستاسو به پوره مونږ عزت کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي، ګورې ما له الله بلکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی او د خدای محفوظ ساتلی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه، ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی، ما لیدي دي، قسم مه خوره، ما هر څه لیدي. هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه. دلته نه اوسېږو؟ ابراهیم علیه السلام ته دلته نه اوسېږو؟ نه دلته نه اوسېږو، موږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی، دلته ځو، شام ته ځو، بیت المقدس ته ځو، ما ته الله چې کوم ځای ښولی دی. یاره سړیه زما خو بچي نشته او ستام بچي نشته، نو که دې خوښه وي دا د بادشاه لور د خدمت دی راکړې، دا درته په نکاح نه کړم؟ ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې د ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو. الله ته سوال کړي رب هب لي من الصالحین، یا الله مال یو صالح پاک بچی راکړي، پاک بچی. الله وایي زما ولا دعا قبوله کړه. دوی رالل د دغه ځای نه یو بل کلي باندې راتېر شو، بلا ګډې دي ورسره، چیلې دي ورسره، په لاره یې ځان له انتظام کړی دی، الله ولا دا مهرباني هم کړې ده. یو وادي السبع یو کلی و، هلته کې دمه کوله، چې هلته یې دمه کوله خلک ورپسې راپاڅېدل، بلا چیلې دي، ګډې دي، زمونږ ټول پستونه یې خوړل، زمونږ اوبې رانه خلاصې کړې، زه کا کاره دې نه چې د بل خوا ځه. حضرت ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده، سارې ته وایي چې ځو، مونږ خو څه مودې دپاره یې څارو، په لاره کې دا خلک ځي ګډو چیلې سرې نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي، ځه چې ځو ته چې لاړل پروردګار په خلکو قات راوسته. ګوره ما راته وختي وي چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت یې قحط پرې راغی، کویانو کې اوبه چشوې، چینو کې اوبه چشوې. قوم چې کوم مشهور هغې وي یاره دا هم څه غلطي وکړه، دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند و، معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا و زمونږ د اوبه د هغه د برکت و، ورشئ را پیدا کړې واپس یې راولئ، د پسې منډې ووالې په لاره یې رونیو. بابا مه ځه، ته دلته مونږ سره اوسېږه، ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر وو او زمونږ اوبه هم ډېرې وو، په مونږ بارانونه کېدل، ګیاګانې هم ډېرې وې، او چې ته ووتې هغه هر څه ختم شو. وی نه بس زه د نو سره وتیم، زه تاسو سره مستقل هسې هم نه اوسېدم، خو څه موده پس به دنه وتم، او زه دا یو چیلی والی یو ګډه دی والا ورکړل، وی دا ځان سره وساتې، الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي. هغه ګډه چیلی هغه قوم له ورکړه، رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډ چیلی د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل، هغه اوبه هم خدای پوره کړی، هغه ګیاګانې هم خدای پوره کړی، هغه مالونه هم خدای برابر کړل. برکت نه به څوک چې کوم دی منکر شي، د پیغمبر برکات وي، د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکر وي، د الله د برکت نه څوک منکر وي، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. د پیغمبر لوی برکت معجزه ده، زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی، نو چې دې نه یو سړی انکار کوي دا به مسلمان کوم ځای پاتې شي، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. برکت خو خیر ته وایي، لوی خیر ته وایي برکت،
زیادت توی پاربے کے نو اللہ دا پیغمبر او دا نیکانو خلقو پر نور برکتونو اللہ مسلمان لخیر ورکئی